دا اوس کې عزیزان هغه تقي صاحب مولانا صاحب او منیب الرحمن صاحب مولانا دی فتوا ورکړله ستاسو به فتوا یادېږي یعنی د خلکو د دې فتوا دومره لوی مذاق وکړي دومره پر مسخرو دا فتوا راواړوله قسم په خدای د الله رسول فرمایي یو سړی به سهار مؤمن ماښام له کافر سوی ماښام مسلمان سهار لره به کافر سوی او دا اسلام چې کله له چا چې پر چا غږ نه کوي چې زه درسه ولاړم لکه میلمانه کوربه ته وایي میزبان ته زه درسه ولاړم دعاوې راته کوه ایمان سړي ته نه وایي زه درسه ولاړم د الله رسول فرمایي ته سهار مسلمان وې لمونځ دې وکړئ جومات دې وکړئ ماښام لره به کافر سوی وي ولې کافر کېږي د اسلام په یوه نکته د قرآن په یوه آیات د محمد رسول الله په یوه معجزه د محمد رسول الله په یوه سنت باندې چې څوک انکار وکړي هغه به بیا په دې باندې کافر سي نو هغه یو سړی څه چا پوښتنه وکړله دلته یو سړی ستا خورا مشهوره دی هغه پر هغه یوه تورې ډېر مشهوره سو چا کوم تورې ده ویلی و نو هغه نمایندګان ورته ویلې چې داسې تقي صاحب فتوا ورکړې وه ده ورته ویلې ول تقي صاحب د دی وکړي منتقي عثماني صاحب دا د داسې وکړي دا خپل مرسډیز د خرڅ کړي دا پیسې ور واستوه ابراهیم علیه السلام ښار لره هغه ورته دا نمایندګان کوم دا انټرویو والا او دا نور دا صحافیان چې ځان ته وایي دوه کسان چې وباسي دا هم ډېر منافقان دي هغه ورته ویلې هغه بي ام ډبلیو لري په 8 کروڑ روپۍ ده بیا دی راولاړ شو څومره مذاق یې وکړي په ذوالجلال دا تا د الله رب العزت د کلام توهین سپکواله وکړي ته نه شرمېږې په دې خبره د یهودو زامنو په یهود مین خلکو ته نه پوهېږې چې نیم قرآن الله پاک راستولی د دې دپاره دی که ستا د مسلمان ورور سره چا څه کول ته به ورځې هغه به در لاس نه سي هغه به تر غاړه نه سي دا تا څه وویلې ستا دا خیال دی چې زه به نور مشهوره سم هغه عربان هغه کربه دا څه کوې ظالمه د یهودو متاثره خلکو ته د اسلام هغه د الله حکم بیان کوي هغه قرآن بیان کوي تاول دا ورسه مرسډیز خرڅ کړه دا خو ما ته د الله د رسول د الله د کلام خبره کښېښوله او ظالمه دا ته په ما پسخند وایې کې د الله په کلام وایې ګورئ په ما چې څومره پسخند وایې ویې وهه خو چې زه کوم آیات درته وایم په هغه پسخند نه وایې مؤذن چې اذان وکړي په مؤذن چې هر څو پسخند وایي په اذان یې مه وهه کې په اذان وایې نو کافر سوې مشرک سوې ولاړې د ابدالاباد لپاره جهنم لره ولې د خلکو ته دغه د قرآن دا آیاتونه ډېر زور غواړي بیا ویلې ول څه دې وسي ول دا فتوا ول نه ورکوي چې دومره ډېر کسان کوچنیان د سکول د تعلیم محرومه دي دا فتوا ول نه ورکوي یعنی تا قرآن د قرآن حکم الله او د الله حکم دی د کوچنیانو د تعلیم سره کښېښوی ول دومره ډېر ماشومان شته چې هغه مریضان دي هغه معیوبه دي هغه معذوره دي دا فتوا ولې نه ورکوه او ظالمه مسلمان یې که کافر یهودي یې که نصراني دا خبره ته ولې کوې خو ته زه مسلمان یم چې مسلمان یم ما د قرآن خبره درته کښېښوله تا ولې مذاق شروع کړه ولې د پسخند شروع کوي سبحان الله یهود نه و یهود موسی علیه السلام ته ویلې ولته د الله څه امر او حکم راواخله د خلکو د ظالمانو سره به موږ وجنګېږو بیا چې کله الله پاک امر او حکم راواستوي نو بیا دې خلکو موسی علیه السلام ته ویلې ول فذهب انت وربک ته او ستا خدای ورسئ فقاتلا وجنګېږئ انا هاهنا قاعدون موږ دلې درته ناست ورستا او خدای وجنګ موږ نه در سره جنګېږو دا نن چې کومې خبرې دا خلک کوي ځان ته د محمد رسول الله امتي وایي مسلمان وایي پښتون وایي پښتون دا هغه خبره ده یهودو موسی علیه السلام ته ورسه ته پوهېږې خدای دې پوهېږي جنګ دې پوهېږي موږ دلې فذهب انت وربک ورسه وجنګېږه ورسه تا او خدای وجنګېږئ انا هاهنا قاعدون موږ دلې دا اوس چې کوم مسلمانان دا خبرې کوي دا فتوا یې مذاق جوړ کړې ده نو هغه ورځ به الله راولي الله دې نه راولي چې ستا د کور او دروازې ته سړی ودرېدي او ستا د ښځې ستا د ښځې د سر چادر یې کشوي یې تر ګرېوان یې ولېوله ستا چړی ماشوم په ځانګو کې دروازې هغه ورځ چې راشي بیا به د تقي صاحب د مولانا صاحب د منیب الرحمن صاحب د دې نورو علماو فتوا په یاد درسي او دا فتوا د دې دپاره وله انا لله و انا الیه راجعون د داسې مسلمانانو پر ژوند دا بس حضرت عمر فاروق به ویل رضی الله تعالی عنہ د چا په لمانځه خطا نه وځئ د چا په روزه خطا نه وځئ نورې معاملې یې معلومې کړي
خطا نوځي او موږ خطا وتلي په دې معاملو باندې پلانې مسلمان دي چې مسلمان دي تا د قرآن د آیات د محمد رسول الله د سنتو د طریقې د حدیثو تا مذاق نه کوي جنې جوړ تا نه ویل ته پوهېږې موټر ورسه هغه جهاد دې پوهېږې ورسه موټر خرڅ کا چاندا وروړه الله اکبر دی چې الله پاک موږ ته محتاج دی یا دین و اسلام موږ ته محتاج دی دین و اسلام نه فرعون ته محتاج نه ابو جهل ته محتاج نه د ابو جهل د فرعون و زامنو ته محتاج دی